بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة ركوع نمبر 32 بننواي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى آياتا ندي لدلي إلى الذين حال دهغ خلقو یا ندی کتلی هغه خسانو طرف ته خرجوا من ديارهم چې وتلیو د کورونو خپلونه وهم الوف او دوی په زرګونو کې الف هزار ته وایي الوف زرګونه جمع حذر الموت د یری د مرګ نه فقال لهم الله پس اوې دوی ته الله پاک موتو چې مړه شئ ثم احیاهم بیا ژوندي شول دوی بیا ژوندي کړل دوی ان الله بېشکه الله پاک لذو فضل خاوند د فضل دی علی الناس په خلکو باندې ولكن اکثر الناس لیکن اکثر خلق لا یشکرون شکر نو باسی وقاتلوا فی سبیل الله او جنگیږئ په لاره د الله کې واعلموا او پوه شئ ان الله بېشکه الله پاک سمیع اورېدونکی دی علیم او پوه دی من ذا الذي څوک دی هغه کس یقرض الله چې قرض ورکړي الله له قرضا حسنا قرض ښکلی قرض حسن یعنی قرض ښه فیضاعفه پس زیات به ورکړي دغه قرض له دی بنده ته اضعافا په زیاتوالی کثیره ډیر سره والله یقبض الله تنګی رزق ویبسط او فراخ کوي رزق و الیه ترجعون والله طرف ته به ټول واپس کیږئ علم ترى ستاسو ندی کتلی الی الملئی طرف ته د سردارانو من بنی اسرائیل د بنی اسرائیلو من بعد موسی چې وروسته د موسی علیه السلام نو اذ قالو هر کله چې وویل هغوی لنبي له مبعث لنا خپل نبي ته چې مقرر که زمونږ دپاره ملیکني او باچا نقاتل چې مونږ جنګ وکو فی سبیل الله په لاره د الله کې قال وویل ورته نبي هل عسیتم آیا نږدې ده چې تاسو ان کتبه کچرې فرض کړی شي علیکم القتال په تاسو باندې جنګ الله تقاتلون او بیا جنګ ونه کړئ یا داسې ویلی شئ قال وویل نبي هل عسیتم آیا داسې خو به نه ان کتبه کچرې فرض شو علیکم القتال په تاسو باندې جهاد جنګ الله تقاتلو او بیا تاسو جنګ ونه کوئ قالو اویل دوی وما لنا او څه شوي دي په مونږه الله نقاتله ولې به مونږ جنګ نه کوو فی سبیل الله په لاره د الله کې وقد اخرجنا او یقینا مونږ ایستلی شوي من دیارنا زمونږ د کورونو نه و ابنائنا او زمونږ د زامنو نه فلما کتبا پس هر کله چې فرض کړی شو علیهم القتال په دوی باندې جنګ تولو نو په شا شول ټول الا مگر قلیلا منهم ډیر لږ د دوی نه مطلب په شا نه شول مگر ډیر لږ د دوی نه والله علیم بالظالمین الله ښه پیژني ظالمان وقال لهم نبیهم او اویل دوی ته نبی د دوی ان الله بېشکه الله پاک قد بعث لكم یقینا مقرر کړی دی ستاسو دپاره طالوت ملکه طالوت بادشاه قالو اویل دوی انا یکون له الملک څرنګه به یې د لره باچاهي علینا په موږ باندې ونحن احق ومون خو زیات حقدار یو بالملک په بادشاهۍ سره منه د دنه ولم یؤتا او نه دی ورکړی شوی هغه ته سعة من المال فراخي د مال قال ان الله اویل نبی چې بېشکه الله پاک ان الله اصطفاه بېشکه الله پاک غوره کړی دی هغه علیکم په تاسو باندې وزاده او زیات کړی دی هغه لره بسطة په فراخۍ سره فی العلم په علم کې والجسم او په جسم کې والله یؤتي ملکه ورکوي الله او الله ورکوي بادشاهي من یشاء هغه چاته چې خوښه شي والله واسع علیم او الله تعالی فراخ فضل دی علیم او پوه دی وقال لهم نبیهم او اویل دوی ته نبی د دوی ان آیت ملکه بېشکه نښه د باچا کېدو د هغه بدایي ان یأتیکم التابوت چې رابشي تاسو ته هغه صندوق فیه سکینة چې په هغې کې د زړه اطمینان دی من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه وبقیة او باقي پاتې مما هغه څیزونه دي ترکه چې پرېښودي و آل موسی و آل هارون آل د موسی او آل د هارون تحمله الملائکه چې بار کړی به وي دا فرشتو دا صندوق به اوچت کړی فرشتو ان فی ذلک لآیة لکم بېشک به دې کې نښې دي ستاسو دپاره ان کنتم مؤمنین که چېرې یئ تاسو مؤمنان په دې رکوع کې الله رب العالمین د بني اسرائیلو د هغې واقعې طرف ته اشاره کړې ده کوم چې د طاعون د مرض یوه وبا وه
چې د هغې نه هغوی تښتېدلي وو. خبره داسې وه چې د بني اسرایلو څه خلک وو چې زرګونو په تعداد کې په یو ښار کې اوسېدل، نو هلته د طاعون وبا راغلله. نو طاعون داسې مرض دی چې دا یو نه بل ته لګي. نو دوی ولګېدل، دوی یارېدل چې هسې نه چې دا خو چې په چا راغله نو حکمه باندې چې نه وه راغلي، نو بس هغو ځان سره سامانونه او بسترې واخیستل او زرګونو په تعداد کې ایسته د ښار نه د هغه خپل ښار نه لکه وتښتېدل. او د دوی دا خیال و چې داسې به موږ د مرګ نه بچ شو که نه. نو دوی چې چېرته تله نو هغه ځای ته لا تلي نه و چې په لاره کې مرګ وله راغی او ایسته ټول مړه شو. ممکنه ده چې همدغه د طاعون د مرض نه مړه شوي که نه، خو دوی خو په الله باندې بروسه ونه کړله او تېښته یې کوله. نو الله رب العالمین د سزا په طور باندې ټول چې دی هغوی یې مړه کړل. نو که دوی د الله په تقدیر باندې بروسه کړې وې او ښار یې نه وې پرېښودی، نو کیدی شي چې ممکنه وه چې بچ شوی وې، که څه پکې مړه نو څه خو به بچ شوی وې. بیا څه موده پس حزقیل پیغمبر و چې د موسی علیه السلام نه پس دریم خلیفه و. هغه په دغه لاره باندې تېرېدو چې دا یې ولیدل، نو الله تعالی نه یې دعا وکړله. نو الله رب العالمین هغوی په خپل مهربانۍ سره بیا دوباره ژوند وله ورکو. او هر یو بنده چې به راپاڅېدو نو وی به سبحانک لا اله الا انت کنه. نو خبره دا ده چې دا په قرآن کې کوم خیال اول چې د غوا سوره بقره کې دا یوه دغه وه که نه چې هغه غوا باندې په غوا دغه باندې ووهلی شو هغه مړې او راپاڅېدو خپل قاتل خو که یاد مي مونږ په تېر سبق کې دا خبره کړې وه که نه چې راپاڅېدو خپل دغه وخو. نو دلته هم الله رب العالمین د مرګ نه پس ته بیا راجمدي کېدو دغه ښایي چې الله رب العالمین ښارونه مړه کړي دي او بېرته یې راواپس راجمدي کړي دي. د الله قدرت دی، هر څه کولی شي که نه. بیا الله رب العالمین فرمایي وقاتلو فی سبیل الله، د الله په لار کې جنګ کوئ. په دې رکوع کې بیا الله رب العالمین د جهاد ذکر کړی دی. د دې واقعې نه پس د جهاد ذکر یې کړی دی چې تاسو جهاد چې دی چې د چا جهاد بیخي د جهاد خیال نه راځي نو هغه بنده چې دی نو هغه د منافقت په مرګ باندې به مړه کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت دی چې چا پوره ژوند جهاد ونه کو او نه د جهاد سوچ په زړه کې راغی نو دا بنده د منافق په مرګ باندې مړ شو. نو د الله په لار کې جهاد کول الله د دین د غلبې دپاره دا د مؤمن شان دی، دا د مؤمن صفت دی او په مؤمن کې به ضرور د جهاد جذبه وي. او بیا الله رب العالمین فرمایي چې څوک دی چې الله له قرض ورکړي قرض حسن الله به یې په څو چونده واپس درکړي. لکه الله له داسې قرض ورکوئ چې الله پاک 700 ګونه پورې قرآن کې وعده کړې ده که نه چې 700 چونده به یې دله زیات در کومه، ته به 1 روپۍ درکړې زه به د 700 روپو ثواب درکم که نه. او دغه شانتې په روژه کې یو نفل چې دی د فرض برابر دی او یو فرض د اویاو فرضو برابر دی. او بیا الله فرمایي نورم سیوا کوم چې چاله وغواړم چې نیت دې خالص چې الله یې نورم سیوا کوي که نه. نو یوازې رمضان نه په ټول عمر کې دا صدقه ورکول. او خبره دا ده چې الله پاک څونه ښکلې خبره کوي. څوک شته چې مال قرض راکړي لکه څونه ښکلې خبره ده د الله مال دی الله راکړي زموږ خو پکې څه نشته چې بیا الله له ورکوو چې موږ له پې اجر راکوي. دا څونه ښکلې خبره ده. او د مزې خبره دا ده چې خپل مور او پلار مې دي بچي مې دي خرچه مې پې زړه غواړي او چې ته به خرچې او حلال مال دي ګټلی دا صدقه ده الله پې دله اجر درکوي. سوچ وکوئ که نه څونه د ثواب کارونه دي. دغه شان خپل خپلوان رشته داران دي د خلکو خو پیسو دي د خلکو زړه غواړي چې ما خپل رشته داران باندې خرچه وکړي او الله پاک یې دله په څو چنده سیوا کوي او اجر دله درکوي. دغه شان د الله تعالی د دین د غلبې دپاره د خدای د دین په کارونو کې که نه د دغه مقصد دپاره چې خرچې الله یې په څو چنده بیا درکوي. بیا الله رب العالمین فرمایي وایي تاسو هغه سردارانو ته خیال کړی د بني اسرائیل چې د موسی علیه السلام نه وروسته و هر کله چې هغوی خپل نبي ته وایي زموږ دپاره دغه مقرر که یو بادشاه مونږ له مقرر که. دا خبره په ذهن کې واچوئ چې د بني اسرائیلو چې څومره پیغمبرانو نو هغه ټول بادشاهانو لکه حکمران چې دی هغه به نیک او صالح او دینداره بندی، یعنی د ټول امت چې د ټولو نه نیک صالح بندی هغه به حکمرانی. ځکه چې د وطن طریقه چې ده هغه په صحیح لاره باندې روانې چې د وطن د غلطو خلکو په لاس کې ورشي نو وایي چې په خپله دی ټول عوام تباه شو که نه چې ځان له د غلط بادشاه مقرر کو. نو دې خلکو هم د دغه دنیا پرستو فرعون او د دغه حکمرانانو طریقې شروع کړې بني اسرائیلو. څنګه چې نن مسلمان دا طریقې کوي. نن مسلمان چې دی هغه دا سوچ نه کوي چې د سیاست دپاره او د حکومت دپاره د نیک او قرآن باندې پوهه بنده مشر شي. نه 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 چې زما خپل او زما د پلار نیکه پارټي او زما داسې غونته کې خبرې دي
چې څونه سیکولر یو هغه یې خوښ یو په ما باندې د امریکې نظام راولي هغه یې خوښ یو الله دې ټول ته هدایت د نیکي وکړي او چې چا څه غلطي کړې ده الله دې ورته معافي نصیب کړي نو دې بني اسرائیلو چې دی چې هغه دغه ملوکیت لیدلی و که نه د بادشاهانو دا ټاټ باټ او بادشاهت یې لیدلی و نو دوی وی چې په مونږ کې هم داسې یو کسي چې باچا مقرر شي چې ښکلی سم باچا دا خو پیغمبر دی جو لکه د اسلام مطابق دغه یې کوو زیاتې نه کوو ظلم نه کوو که نه د اسلام مطابق په دوی باندې دغه چلوو نو خبره دا وه چې دوی خو غالب شوي نه و حکومت خو د دوی په لاس کې نه و خو دوی یو ځای ته شړلی شوي وو نو دې بن اسرائیل ورته وی چې مونږ به لکه د حکومت لکه اختیار والو ملک په فتح کو او مونږ یو نوې نوجوان قیادت لاله راکړه نو سموئیل نبي ته خو پته وه چې دا بن اسرائیل څه قسم قوم دی دا خو د جهاد نه هغه طریقې چې د سره بزدله د جهاد کولی نه شي سیوا د څو کسانو نه نو دوی ورته وی سموئیل نبي ورته وی بس ټیک ده لکه دو ته اصلي مرض معلوم و سموئیل نبي ته اصلي مرض معلوم و چې دا خو د بادشاه مقررولو سوچ کوي ځکه چې د جهاد نه تښتېدل غواړي که نه نو هغه ورته بس ټیک شوه وایي زه ستاسو دپاره د الله نه مطالبه کوم چې ستاسو دپاره یې نوې نوجوان بادشاه مقرر کړي خو هسې نه چې هغه تاسو ته د جهاد حکم کوي تاسو بیا جهاد نه کوئ وایي ولې نه وایي جهاد به ولې نه کوو ګوره موږ بې سرو سامانه یو په دغه د خپلو کورونو او د خپلو خلکو نه شړلی شوي موږ ضرور جهاد کوو بس چې کله د الله طرف نه ورته خبره راغله سموئیل نبي ورته چې بس ټیک ده الله تعالی طالوت په تاسو باندې بادشاه مقرر کوي طالوت چې 13 کالو نوجوان ښایسته زورور قد و قامت و ښایسته باډیدار و خو دا دی چې دولت او مال ورسره نه نو او نیک و نو دوی وی دا څنګه خبره ده سموئیل نبي ته وایي طالوت څنګه به موږ بادشاه کیدی شي نه سره مال شي نه دولت شته هغه ورته یې چې بس دغه د بادشاهت زیات حقدار دی ځکه چې د الله رب العالمین جواب ورکو چې دا څونه ښکلی جواب دی که نه چې دوی وایي چې په خپل پیغمبر ته وایي دا به څنګه به موږ باندې طالوت بادشاه شي مونږ خو د دونه زیات مالداران یو په مونږ کې خو نور خلک د دونه زیات مالداران دي نو دی به څنګه په مونږ باندې نه یې مال شته او نه نور څه جاه و جلال شته نو الله پاک ورته جواب ورکړو قال ان الله اصطفاه علیکم وزاده بسطة فی العلم والجسم چې په علم کې او په جسم کې په باډۍ باندې یعنی ذهني او جسمانی طور د بادشاه چې دی هغه مضبوط پکاري نو ذهني طور او جسمانی طور یعنی علم یې زیات دی او بدني طور دی نو طالوت بس په تاسو باندې بادشاه دی نو الله پاک ورکوي بادشاهي چاله چې وغواړي او نو دوی وی دا مونږ ته څه پته چې دا ته مونږ ته د ځانه وی او که دا د الله طرف نه دی نو سموئیل نبي ورته وایي چې د الله طرف نه به دغه دا دی نښه دا ده چې دا طالوت چې دی د دو په مشرۍ کې به تاسو ته اقه سکینه کم تابوت سکینه چې ورته دوی وی که نه کم صندوق چې و هغه په دې جنګ کې دوی شړلی شوي او د دوی نه کافرو چې دی نو هغه دغه نیولی و صندوق یې اغوستی چې په دې صندوق کې د دوی به دې ته د عهد صندوق وي صندوق سکینه به یې ورته وي په دې کې د موسی او د هارون علیه السلام تبرکات پراته وو لکه د تورات هغه تختیانې پکې پرتې وې په کوه طور کې چې الله رب العالمین موسی علیه السلام له ورکړې وې دغه شانتې موسی علیه السلام چې کومه نسخه په خپله لیکلې وه هغه هم پکې پرته وه په یو بوتل کې پکې من پراته و دغه شانتې کوم چې بني اسرائیل نازلېده د موسی علیه السلام عصا پکې پرته وه کومه چې به دغه مارتې جوړېدو که نه نو دا د دوی به د فتح او د نصرت یو صندوق و نو چې دا دوی نه واغستی شو دوی ډېر زیات خفه و نو دغه صندوق چې دی نو وی چې د دې دغه به دای چې د دغه صندوق به تا ته میلاو شي د بن اسرائیل ته به میلاو شي دا به دغه د بادشاهۍ نښه چې د الله طرف نه ده او دا صندوق چې دی فرشتو اوچت کړی دی او د الله په حکم سره به د ده په بادشاهۍ کې چې دی نو دا تاسو ته راورسي دا صندوق به تاسو ته میلاو شي او د الله شان ته ګوره چې دوی نه چې دا صندوق مشرکان واغستو که نه په جنګ کې جو دا مشرکان چې دي چې په کوم علاقې ته به یې دا صندوق وړو جو هلته کې به وبا راتله ټول خلک به ایسته په مرض کې مبتلا کېده جو هغه خلکو خو دغه عقیدې وي جو دوی وی دا سپیره صندوق دی جو صندوق یې ایسته کې په یو ګاډۍ کې کېښودو او دا دغه نه د بیل ګاډۍ چې که نه دغه چې ځناور او هغه ځناور یې ایسته کې دغه ته ځنګل طرف ته وشړو صندوق یې پکې کېښودو چې اوس دا لرې شي د علاقو نه وځي نو بس هغه فرشتو هغه ګاډۍ چې ده هغه یې ایسته کې راوسته جو ایسته کې د بن اسرائیلو دغه ته راغلل او د طالوت د کور مخې ته هغه صندوق چې دی هغه پرېښودو نو بس د الله طرف نه بن اسرائیلو خبره حجت پې تمام شو چې هغه هر څه وشو که نه نو دغه شانتې د بن اسرائیلو بیا حوصلې اوچتې شوې او طالوت بادشاه تسلیم کو اوس مخکې لا خبره روانه ده د بن اسرائیلو چې دوی څه کارنامې کوي که نه صدق الله العظیم